بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جی عرفان دورانی تاسو ګوري پیام خیبر. نن مونږ په خبر کې موجود یو ډېر ښه شخصیت سره ناس یو سابقه N32 کینډیډیټ طارق متین صاحب اجرې ته نن راغلی خصوصي ټرانسمیشن پیام خیبر د لارې نه مسایل خو ډېر دي خو سم مسایل به دي سره مونږ ډسکس کوو او دیو سره به هم چې دی نو مونږ سره نور ملمانه هم ناست دي دې سره سره چې دی نو روجم ده ماشاءالله او ډیره خسته تیریږي لګیا دار او اخترم نږدې دي خو مسایل د پاکستان او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا او بیا د پیښور مسایل ډیر زیات دي. راځي چې طارق متین صاحب سره خبرې اترې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه جی خیر دی؟ دا راته طارق بھائی ماشاءالله مسایل خو الله پاک ډیر زیات زمونږ دي صوبې ته ورکړي او بیا د مسایلو کې خاص کر پیښور چې دی ډیر زیات شکار شوی دی د مسایلو. نو ټولو کې غټه خبره چې دا زمونږ د پیښور عوام دا چې کم منډیټ پټ کړی دي او جعلي منډیټ دې حوالې سره څه ویل غواړي تاسو؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او ټایم هم وویستو او تاسو وایي چې ماشاءالله مسایل ډیر دي. نو مسایل خو ډیر دي خو د دې صوبې الحمدلله وسایل هم ډیر دي خو که دې صوبې له الله پاک چېرته داسې قیادت ورکو زموږ امید دی چې دا موجوده کم صوبایي حکومت راغلی دی نو دوی به د دې صوبې چې کم وسایل دي هغه به رویکار راولي او د دې صوبې خلکو له به سهولت ورکوي. زمونږ دا توقع ده چې دوی دا وایي چې مونږ به تبدیلي راولو نو په 10 کاله کې خو په دې صوبه کې تبدیلي را نه وستې شوه او دوی وایي چې اوس مونږ نظریاتي وزیر اعلی راوستی دی او هغه به نظریاتي طور باندې کار کوي. نو مونږ ګورو چې دوی د دې صوبې د حقوقو دپاره څه کوي د دې صوبې چې کوم وسایل دي د هغه څنګه طریقې سره د هغې نه ثمرات راغونډوي او د وفاق سره چې زمونږ کم پیسې پرتې دي په کومه طریقه هغه دوی را دغه کوي. نو زه خو به دا ووایم چې د ټول نه مخکې چې دا صوبه چې ده دا د وسایلو په لحاظ باندې مالامال صوبه ده. د دې صوبې خلکو ته د لنګرخانو ضرورت نشته. د دې صوبې خلکو ته د صحت کارت ضرورت نشته. د دې صوبې خلک د دوی بیکاریان نه جوړي سوالګر دي نه جوړي. د دې صوبې خلکو له دې خپل حق ورکي او دا صوبه دی په وسایلو مالامال ده نو دا خلک به په وسایلو مالامال شي نو دلته به د علاج سهولت د هر چا دپاره فری وي دلته به تعلیم د هر چا دپاره فری وي دلته به روزګار وي دلته به امن وي. خو که د دې صوبې قیادت په اخلاص په بنیاد باندې دا خبره مخکې بوتله. دا راته وایي بجلی نرخ که موږ وګورو معیشت قسم تباه دی د دې ملک ګراني ډېره زیاته ګراني ده او چې د بجلی بل وګورو نو ډېر زیات ګرانه بجلی موږ ته دا میلاویږي. د دې هکله څه ویل غواړي؟ دا ډېر اهم سوال تاسو وکړو. دا اوس د دې صوبې د حکومت دپاره دا یو ډېر لوی ازمایش دی د دې مخې ته چې دوی په دې باندې څومره حده پورې کامیابیږي. که موږ وګورو نو دې وخت کې زموږ صوبه چې دا هغه سسته بجلی د ارزانه بجلی او ارزان ترین ریټ باندې د شپېتو نه والا د 80 پیسو پر یونټ باندې زموږ خرچه پې راځي او دا موږ په دې صوبه کې د اوبو نه تیارو دا بجلی او د دې صوبې نه تیاریږي لګیا دی زی 20,000 ارب میگاواټ پر منت موږ تیارو او په دې کې زموږ د دې صوبې ضرورت چې دی هغه 10,000 ارب میگاواټ بجلی ده. 10,000 ارب میگاواټ بجلی مونږه د منتلی وفاق له ورکو خو د هغې په بدل کې مونږ ته د هغې څه دغه اوسه پورې نه دی میلاو شوی. نو مونږ به ګورو چې دا ګورمنټ به څه کوي چې هغه 10,000 ارب یونټ چې منتلی مونږ ورکو چې د هغې په حواله زمونږ اوسه پورې څومره وفاق بقایه دی چې هغې حوالې سره دوی کم سټیپ اوچتوي او آیا دوی ته دا پته شته که نشته دی چې زمونږ وفاق څومره قرضدارې دی او وفاق مونږ سره مطلب دی چې ولې دا زیاتې کوي. تاسو د بجلی د نرخ خبرو کنه چې په 60 نه والا 70 پیسې پر یونټ بجلی مونږ تیارو نو د کم قانون تحت د کم آئین تحت زما د صوبې خلکو نه دوی 60 روپۍ یونټ اخلي 22 روپۍ نه شروع دی او تر 60 روپۍ پورې پر یونټ دغه دی. نو دا د کم آئین او د کم قانون تحت دغه دی چې د آی بی پی سره معاهدې کولې نو زما صوبې پکې ولې راوستې ده. زما پښتون او زما د دې صوبې غریب اوسیدونکي سړی چې هغه د وسایل نه مالامال دی هغه باندې دا شرایط ولې دوی مني. د آی بی پی سره دوی مطالبې کوي د پنجاب ضرورت پوره کوي ترمل بجلی دغه کوي. زما د صوبې ګیس دی زما په صوبه کې نشته زما پیښور ښار د پاسه پایپ تیریږي زما د سر د پاسه او زما ښار ته نه محرومه دی زما ښار کې خلک رولو شو
وجړېدل په ګیس پسې د روژې په دې میاشت کې هم د ګیس لوډ شیډینګ وي خلکو ته تکلیف وي تاسو وګورئ په دې لارو کوڅو کې خلکو د سی ان جي سلنډرې نیولې وي او منډې وي نو دا د کم انصاف دی دا د کم ځای انصاف دی او دا د کم ځای آئین دی چې زما خپل ګیس زما د صوبې خپل ګیس شته او زما د صوبې خلک زما د دې ښار خلک زما د دې صوبې د ټولو ښارونو خلک هغه ایل پی جي سلنډر په لاس کې نیولي او در په در خاورې په سر ګرځي نو صوبې حکومت له پکار دي چې په دې باندې خبرو وکړي چې دا خلک یو خو ماته ته دا ګیس دوی بوزي او په دې باندې دوی ترمل بجلی پیدا کوي زما پټرول دی او زما وسه زما دغه دی ماته مطلب دی چې زما په صوبه کې پیدا کیږي نو په کم قانون او په کم آئین تحت په 300 روپے لیټر باندې زما د صوبې خلکو ته پټرول ملاويږي دا د کم ځای قانون دی د کم ځای آئین دی دا خو سره سلام د آئین که دهشتګردي وي زما په صوبه باندې وي که سیلاب راځي موږ ته نه متاثره کیږو زموږ بیا تپوس کولو والا څوک نه او د وسایلو خبره شي نو زموږ دغه مسایل او پرابلم تا په خپل وي چې زموږ دلته دومره دي چې هغه نه کیږي نو د آی بی پی سره معاهده خو تا کړی دي وفاق کړی دي نه ځکه دې کړی دي چې پنجاب خو بجلی نه پیدا کوي او د پنجاب د بجلی ضرورت چې دا 70,000 ارب میگا واټ دی پر منت نو هغه پوه شو پنجاب پوه شو ته پوه شه زما د صوبې خلکو نه ته ولې دا زور وباسي چې دلته خلکو یو خوا دي دا خلک محرومه کړي دي د دهشتګردۍ د وجې نه دلته کاروبار نشته روزګار نشته د ټرانزیټ ریټ لاره وه د روزګار یو ذریعه وه هغه تا په موږ باندې بنده کړې ده هغه د پښتنو بچی چې دی نو هغه د بېروزګاره کړي دي هغه د هغې روزګار نشته دی بل خوا پې ته د آی ایم ایف معاهدې د آی بی پي معاهدې ستا غلطیانې دي هغه په موږ باندې راتپې ولې نو د دې صوبې ګورنمنټ د پکار دي چې په 10 کاله کې خو تا تپوس ونه کو اوس خو که تپوس که نه 10 کاله خو د نیم کاله خو ستا په وفاق کې خپل ګورنمنټ و د پی ټي آی نو څنګه تا د صوبې د 3 نیم کالو کې تا د دې صوبې دپاره سوی 10,000 ارب روپے زما صوبه هغه صوبه چې د هغې د دریای سند باندې هغې نه چې دی نو په لیګل طریقه باندې په هغې باندې 150 نه زیات پلانټونه لګېدلي چې هغه ګولډ کلیکټ کوي سونه کلیکټ کوي زما ټول غرونه چې دی نو هغه بلیک ګولډ کویله پیدا کوي او د هغې صوبې خلک چې د هغې د کوهاټ نه واله تر د وزیرستانه پورې روزانه هلته د ګیس او د پټرولو ذخایر دریافت کیږي د هغې صوبې خلک قرضداري دي د هغې صوبې خلکو له ته د شرم او د افسوس خبره نه چې ته د هغې صوبې خلکو له لنګرخانې کولاوې ته د هغه ځای ته مالکان چې دی هغه سوالګر کې ته د سونې خاوندان خلک چې دی هغه ته مزدوران کې ته هغې دپاره د صحت کارډ دغه کې چې دا صحت کارډ باندې به زه دوی فری علاج کوم دا خو زموږ حق دی دا خو زموږ ته موږ له خپل حق راکړه موږ ته صحت کارډ ضرورت نشته زما د صوبې خلکو ته دا راته وایي ډېره ښایسته خبره مو وکړه زموږ صوبه الحمدلله مالا مال هم دی په ټولو نه محرومه پاتې شوې ده داسې نشي کېدی چې زمونږ بجلی زمونږ ګیس مونږ ته پاتې شي او دوی ته مونږ دا لینونه بند کړو نو دوی به بیا اله دا نظام سموي ګنې نه سموي دي نه داسې نه ده مونږ د وفاق په حمایت کې مونږ د وفاق اکایي منو مونږ دا نه وایو چې وفاق دې مات شي او الله دې نه کړي د دې پاکستان د جوړېدو دپاره هم د دې پښتنو مشرانو قربانیانې ورکړي دي که تاسو تاریخ روچت کوئ او وګورئ نو د انګریز خلاف د ټول نه غټ تحریکونه چې دی نو زما په دې صوبه کې چلیدلي د پښتونخوا په دې سیمه چلیدلي د پښتنو مشرانو چلولي دي نو دا مونږ د دې دپاره نه کړی د سن 47 ریفرنډم مونږ په دې نو کامیاب کړی چې مونږ به د وفاق مخالفت کو مونږ خو پاکستان جوړ کړی دی مونږ خو پاکستان له آزاد کشمیر چې دی نو چا ګټلی دی په سن 47 کې چې جنگ شو زما استاد د پښتنو مشران ترې خپل ټوپک کارتوسي روچت کړی دی او دا مونږ له آزاد کشمیر دغه کړی بیا هم زه وفادار نیم افسوس خبره دا ده دغلته مونږ ته بیا دی چې مونږ خو د وفاق خلاف نه یو او وفاق ولې مونږ له خپل حق نه راکوي مونږ دا کلم نه وایو چې مونږ د په وفاق باندې بجلی بند کړو مونږ د په وفاق باندې د ګیس پایپ لاین بند کړو مونږ د وفاق له پټرول نه ورکو مونږ د وفاق سره تعلق خراب کړو نه د 18وی ترمیم تحت چې کم زمونږ د صوبې حقوق دي د صوبې ګورنمنټ له پکار دي چې په هغې باندې کلک موقف اختیار کړي د جیلي مینډیټ دغه احتجاجونو نه څه نه جوړېږي احتجاج د دې دپاره پکار دی چې دوی لاړ شي او د صوبې حقوق ترې راوړي تا سیټ ګټلی او که تا سیټ بېړلی تا د په دې صوبه کې د 98 ایم پی ایس دي ستا
دا 3-4-5 سیټونه ده دغه شوي ته چغې او سورې وې ته چې بل ورځ د کور کمانډر هاوس ته لاړې او ته هلته هغوی سره کېناستې او تا د هغوی ته نو ته چې د دې دپاره تلې او ته وایې چې دا زما خپل فوج دی نو موږ هم وایو چې دا زموږ دشمن فوج خو نه فوج سره څه ناسته څه ګناه خو نه خو ته د دې فوج سره دا خبره وکړه که نه چې موږ سره وفاق زیاتې کوي فوج دې پکې انټرفیرنس وکړي فوج دې پکې وفاق سره خبره وکړي اسټیبلیشمنټ دې دا کردار ادا کړي چې دا 18وي ترمیم تحت موږ ته دا حق حاصل دی زموږ له خپل وسایل راکړي نو ته هغه سره یارانې جوړې یو خوا چې دی نو د جعلي منډیټ خلاف چغې وې چې ما سره زیاتې شوی دی او ما سره دغه شوی اوسه پورې چې دغه تا په د 9 مۍ واقعاتو خبره وه د هغې دغه حوالې سره ستا دغه اوس ته زی خپله پینتره بدلې نو قوم له پکار دي چې قوم هم راویښ شي بیدار شي دا خلک وپېژني او موږ دا نه وایو چې تاسو خپل فوج سره مه کښېنئ دا زموږ فوج دی موږ به دوی سره کینو موږ به دوی سره خبرې اترې به هم کوو خو فوج به زموږ د حقوقو خبره کوي فوج به زموږ خبره مني فوج به زموږ حق مني موږ به د فوج په شا ولاړ یو خو فوج به د وفاق سره دا خبره زموږ کوي پکار دی چې دا ګانداپور صاحب او د هغه وزرا چې تللي نو دې کې موږ سپایي تنقید نه کوو چې نه دی تلل خو منافقت دی نه کوي چې یو خوا ته احتجاجونه کوي چې زمانه منډیټ پټ شوی دی او اسټیبلیشمنټ منډیټ پټ کړی دی او بل خوا ورځي هم د اسټیبلیشمنټ په غېږه کې ناست دی نو بیا خو ته د صوبې د حقوقو خبره خو مو وکړه که نه ته چې ورځې ته ورسره بیا دا وکړه که نه ته خو د عالم اسلام هیرو ځان ته وې ستا لیډر ځان ته وایي چې هغه د عالم اسلام هیرو تا اوسه پورې د فلسطین د مظلومو او د محکومو عوامو دپاره یو اواز اوچت نه کو ته لاړ شه دې فوج ته ووایه که نه چې تاسو په بین الاقوامي سطح باندې کردار ادا کوي که نه دا فلسطینیان زموږ په کلمه د لا اله الا الله تړل شوي ورونه نه دي د هغوی دا بچي چې قتل کېږي د هغوی چې دا کورونه روانېږي په دې روژه کې چې دی د هغوی باندې سهل څه قیامت دی قیامت صغرا پې برپا ده ستا د خولې نه یو الفاظ نه خیږي ځکه چې ته وایې چې بیا به په امریکا خفه کېږي بیا به پې ستا آقاګان خفه کېږي دا راته وایي ماشاءالله پرون جماعت اسلامي ډېر ښه د فلسطین مظلوم په حق کې یو جلسه منعقد کړې وه او د هغوی غم کې شرکت دي ټولو کړی دی دې ته څنګه نظریه ګورې جی زمونږ خو د ایمان حصه ده چې په دنیا کې چرته هم په چا باندې ظلم کېږي جماعت اسلامي به د هغې خلاف سینه سوپر ولاړي موږ ته د غزه سیو غزه کمپین باندې انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ دا سزا راکړه چې موږ د پارلیمنټ نه بار وساتلو موږ د پارلیمنټ نه آوټ وساتلو او زموږ منډیټ یې پټ کړلو زموږ مکمل طور باندې منډیټ دغه کړی دی پټ کړی دی دا صرف او صرف موږ د ظلم خلاف आवाज اوچتو دا خو دوی زموږ یو ځل منډیټ پټ کو که بار بار دوی زموږ منډیټ پټ کړي که دوی موږ سره هر څه وکړي دا زموږ د ایمان حصه ده موږ به د قبله اول د ازادۍ دپاره هر قسم سټرګل او جدوجهد کوو موږ به د هغوی مالي او اخلاقي تعاون کوو د هغوی دپاره به سیاسي لاره هموارو موږ به د هغوی دپاره سفارتي لاره هموارو موږ به د هغوی ظلم خلاف आवाज اوچتو موږ به په هر فورم باندې اوچتو په هر ځای کې به اوچتو او موږ پرون اعلان کړی دی پرون د لیلة القدر شپه وه او موږ په هغه شپه باندې اعلان کړی دی چې د اختر ورځ باندې به د جماعت اسلامي کارکنان د اختر ورځ به د فلسطینیانو وروڼو سره په یکجهتۍ کې تېروي زموږ کارکنان به ځي او هغوی به د جوماتونو مخې ته ودرېږي او خلکو کې به اویرنس پیدا کوي د سیف غزه دپاره به کمپین چلی د هغې دپاره به چاندې غونډوي خلکو ته به دا خبره کوي چې کم یهودي مصنوعات دي کم چې د اسرائیلو په حق کې استعمالیږي د هغې بایکاټ وکوي موږ به د خلکو ذهن دې طرف ته کوو او دا خو زمونږ د ایمان حصه ده او دا به مونږ کوو انشاءالله طارق متین صاحب آخري سوال شپږ ججو د خط معامله اوچته کړې ده دې ته تاسو څنګه ګورئ نو ګوره دا ملک خو د سکینډلو نه خالي نه دی په دې ملک کې هر 15 ورځې پس یو نوې کیسه دغه کېږي نو عدلیه موجوده ده اسټیبلیشمنټ هم موجود دی او زمونږ ادارې وفاقي موجود دي او زمونږ پولیس موجود دی زمونږ مطلب دی چې نور داسې تحقیقاتي ادارې موجود دي دی اول د 9 مۍ د واقعاتو په صحیح طریقې سره تفتیش وکړي چې آیا دا 9 مۍ واقعات چا کړي دي ٹھیک شو او دا 9 مۍ واقعات که دې خلکو کړي چې دا کم خلکو باندې اف آی آر دي نو نن دوی په پارلیمنټ کې څنګه ناست دي ٹھیک شو دا هغې سره سره دی دا که دا یو خبره دوی سرته ورسوله نو د ججانو د خط هم خبره راواضحه چې جج ته چا خط لیکلی دی
اولی لیکلی دی او څه مقصد دی دا خبره خو ډیره واضحه ده په دې خو عام خلک هم پوهېږي. ډیره مننه جی. طارق متین صاحب سابقہ MNA 32 تولاړ کینډیډیټ د جماعت اسلامي خشته خبره وکړله د اختر پهله ورځ مظلوم فلسطین په حق کې او بیا د هغوی سره یکجهتي مناولو دپاره د جماعت اسلامي څومره کارکنان ورکران د هر جماعت مخې ته به دی یکجهتي مناوي او دا اویرنس به پیدا کوي نور رونو سره مسلمان زموږ څومره رونه دي هغوی کې به دا یو اویرنس راشي چې دی کله دا کارکنان وګوري د جماعت اسلامي. دا جذبه صرف واحد یو جماعت اسلامي کې ده. تر اوسه پورې موږ داسې سیاسي پارټي کې ونه لیده. اسلامي پارټیانې ډېرې دي خو چا دا جذبه ونه خوله. کیمرامین حسن انصافي سره عرفان درانی پیام خیبر.